صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک په شوق سره وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم ترى يا نغورتو إلى الذين أي خلقتاب يزعمون چه يقين كون كردي أنهم چه بشك دي آمنوا إيمان راوڑ دي بما پا کتاب باندی انزل الیکا چنادل کڑشویلتا طرفتاب وما او پا کتابون باندی انزلا چنادل کڑشوی دی من قبل کا مخکستانا. محترمو مخی رکو کی انکار الایمان بالجبت والطاغوت چه شیطان پیروکاری او د دې بت پرستی او د دین باطلانه به انسان ځان ساتي. اوس په دې رکوع کې انکار دی بمحاکمت الطاغوت چې کوم شیطان دی او کوم باطل دی او کوم د اسلام او د حق مقابل دی کنه نو هغه ته خپل فیصله نه مخامخ کې چې هغه ستا د پاره فیصله وکړي. ځکه دغه خلق په خپله منصف مزاج نه دي. دی په خپله انصاف نشي کولی چې د الله د دې انعاماتو په بدل کې دی راولګي هغه د خپل ذاتي مفاداتو ته ترجیح ورکړي. نو دا د انصاف خبره نه ده. علما ذکر کوي د مدینې منوره کې چې کوم دا منافقانو که نه نو د دقې منافقانو هر وخت کې به کوشش داو چې په څه ټیم کې به دی د اسلام او د مسلمانانو دپاره هغه د کمزورۍ هغه مقام تلاش کوي. نو علما ذکر کوي د یو یهودي او د یو منافق آپس کې مسله راله. نو دا یهودي راولګېدو د منافق ته وی فیصله به وي ستاسو د مسلمانانو چې کوم پیغمبر دی که نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په هغه باندې به فیصله وکړو هغه به زمونږ فیصله وکړي. نو د منافق ورته وی نه دا فیصله به چې کوم در هغه ستاسو د یهودو چې کوم لوی عالم دی کعب بن اشرف یهودي وی دا به هغه ته وړو هغه یهودي ورته وی نه فیصله چې وړو نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دا فیصله مخې ته کوو. نو فیصله راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې یهودي حقونو نو د یهودي په حق کې فیصله وکړه. نو د منافق ورته وی دا فیصله چې کوم دی که نه وی حضرت ابوبکر صاحب څخه ځو وی هغه به دا فیصله کوي. نو ابوبکر صاحب څخه چې کله خبره راله که نه نو ابوبکر صاحب هم د دغه یهودي په حق کې فیصله وکړه. نو په دریم ځل باندې دا منافق ورته وایي داسې کار دی چې دا فیصله چې کوم ده که نه حضرت عمر فاروق به دا فیصله وکړي نو هغه څخه به لاړ شو. هغه یهودي ورته وایي ټیک ته هغه څخه به لاړ شو. نو چې کله عمر فاروق ته دا مسله راله که نه عمر فاروق رضی الله عنه تپوس کوي څه مسله ده. دا یهودي ورته وایي صاحب
زمونږ په دې خبره کې خو څه شته نه، زمونږ دا فیصله خو د دې نه مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړې ده، او زمونږ دا فیصله د دې نه مخکې حضرت ابوبکر صاحب کړې ده. خو دا منافق وایي چې دا فیصله به حضرت عمر کوي. حضرت عمر دی منافق ته مخ راواړو، وی ښه دقسې ده، پیغمبر علیه السلام وی فیصله کړې ده، وی او ابوبکر صاحب وی فیصله کړې ده، وی او وی خلک صبر وکړي، زه راځم وی فیصله دله کوم، ښه صبر وکړي. کور ته لاړ، توره راواغسته، او چې څنګه را مخامخ شه که نه، نو د دې منافق نه سر لرې کو. وی د الله او د الله د پیغمبر فیصله چې څوک نه مني که نه، وی د حضرت عمر فیصله دا ده چې د دغه سړي سر لرې کول غواړي. ښه ٹھیک شوه، دغه حالات دلته کې بیانېږي. ښه الم تر آیا نګورې ته الی الذین خلقو ته یزعمون چې ګمان کوي دی انهم چې بېشکه دی آمنو ایمان راوړونکي دي بما په قرآن باندې انزل الیکا چې نازل کړی شوی دی تا طرف ته، وما او په کتابونو باندې انزلا چې نازل کړی شوي دي من قبلکا مخکې ستانه، یریدون اراده لري دی ان یتحاکمو دا چې فیصله وړي دی الی الطاغوت شیطان ته، الداعی الی الطغیان هغه چې سرکشۍ طرف ته خلق را بلي. مطلب چې کعب بن اشرف یهودي یا مطلق هغه سړی چې د ګناه د عصیان او د نافرمانۍ طرف ته بلنه کوي. وقد پتا کی سرا امرو حکم کړه شوی دی دیتا فی جمیع الکتب په تمام آسمانی کتابونو کې ان یکفروا به دا چې انکار بکئی په دغه طاغوت سرا، ویرید الشیطان اراده لري شیطان ان یضلهم دا چې واړی دی لرا ضلالا بعیدا په ګمراهۍ لري سرا چې څوکي. ویرید الشیطان نه د دې نه مطلب کعب بن اشرف یهودي دی. د کعب بن اشرف یهودي هغه خو د دنیوي اغراضو د مفاداتو دپاره د خلقو په فیصله کې به بدلون نه وستو، د الله د کتاب په فیصله کې به بدلون نه وستو، مقصد به دا و چې ګونې 2-3 روپۍ به راته میلاو شي. وَإِذَا قِيلَ وَرْكَلَ چې وویل چې لهم دیتا تعالوا راشي تاسو الی ما هغې فیصلې تنزل الله چې نازل کړی الله تعالی په خپل کتاب کې، وإلى الرسول پیغمبر دا اللہ طرف تا، رأیت المنافقین وینی بت منافقان لرا یسدون ایراد بکید پیسلیستانا عن کرتان صدودا پیراس کول سراب سجل بکی چکل دا اللہ کتاب او دا پیغمبر علیہ السلام سنت طرف تدیر مخامخ کی جنا، نو د الله په کتاب باندې د فیصلې ته دی نه تیارېږي. د پیغمبر علیه السلام د الله او د الله د پیغمبر چې کومه خبره ده هغه د خلق هغه د خلقو ته هغه فیصله او هغه خبره نه ده منظوره. فکیف پس څرنګه حال بی اذا اصابتهم هر کله چې ورسېدي ته مصیبت څه تکلیف بما په سبب د هغې سره قدمت ایدیم چې وړاندې کړي لاسونو د دوی چې څه جلې کړی دی هغه فیصلې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د فیصلې نه بعد حضرت عمر فاروق ته هغه فیصله ورمخکې کړې وه. ثم جاؤوکا بیا راتل کی دی تا ته یحلفونا چې قسمونه خوړل بالله په ذات الله تعالی باندې ان اردنا من اراده نه لره الا مگر احسانا د احسان و توفیق او د موافقت راوستو. دی بسوي هغه علما ذکر کوي وایي د دې میت دا وارثان رالل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مقدمه درج کړه چې د الله حبیبه سده حضرت عمر وی د مونږ رشتہ دار هغه وجل دی، وی مونږ ته دی د حضرت عمر د طرف نه دیت میلاو کړی شي، مونږ له دیت را کړی شي، زمونږ سره د انصاف وکړی شي. ٹھیک شوا او څه به وي دا به وي زمونږ د ملګري وي چې دا خبره کړې وه که نه، وی دا صرف د دې دپاره چې خلق وی د اسلام نه متنفر نه شي، د دی په دې زړونو کې وی دا خبره کلکه شي چې ګینې سره مسلمانان د دوو فریقینو په مابین کې اصلاح کول غواړي. وی په دغه کې غرض باندې وی دا ورته وي چې څه چل به وشي کعب بن اشرف یهودي به فیصله وکړي.
اولئک الذین دعا خلقتی یعلم اللہ ظاہر دے اللہ تعالی تماس فی قلوبہم چی بڑونو دے کی دی اللہ تا پتا دقا اللہ تا پتا دا چی دے پا دی ظلونو کی کم منافقت دقا فارض عنہم پتیرادو کد دیناب وعظہم نسیتو کدیتا وقل ویلہم دیتا فی انفسهم پا حق در افسنو دے کی قولا بلیعا خبر خست مؤثر چسو کی مؤثرا واصلا فی انفسهم دا سے محتوى خبر ورطوکا کنا چی دید اغین عبرت واخلقا وما ارسلنا من نجر علی گرے من رسول نیو پیغمبر الا مگر لیطاعا دا چی تابداری دی اکڑے شرد بیدن اللہ پا توفیق دا اللہ تعالی سراب ہر یو پیغمبر چې الله را لېږلی دی که نه نو د پیغمبر ملګرتیا د الله په توفیق باندې کېږي هر د پیغمبر دپاره الله تعالی ملګري منتخب کړي چې دا به د الله په پیغمبر باندې ایمان نړي دا به د الله تعالی د پیغمبر ملګري دا خلق په د حق متبعین وي ښه ولو انهم کچرت دی اذ ظلموا پاوک کی ظلمو کان فزم پنفسنو خپلو باندې جاؤ کا راتلی کڑیو تا سو تائبینا پا توبی سرا تا تراغلوے و توبے ظاہر کڑوے خام فاستغفر اللہ طلب دبخنی غختوے دا اللہ تعالینا واستغفر لهم الرسول و طلب دبخنی کڑوے پیغمبر دا اللہ تعالی دا دید پارا لوجد اللہ خام خامنتبے واللہ تعالی لراب تواب الرحیم توبہ قبل ان کے اور رحم کو ان کے علماء کرام ذکر کئی وہی کچر تدئی کی غلق ان تک پد اخپل غلطی دا ندامت اغا جذبہ پیدا شوی وکنا اللہ و معاف کریو خدای پد اخپل گناہ باندے نادم نو دی دا اغی اخپل ملگری دفاع کولا دا اخپل ملگری دا غلط خبر دا اغی ملاتر جوڑی دلقا دکه دی کچر تا دا خبر تسلیم کړي و چې زمونږ د ملګری نه غلطي شوې ده زمونږ د ملګری چې دا سویلی دي دا غلط ویلی دي او سره د الله تعالی نه او د الله تعالی نه ول توبه او استغفار د الله پیغمبر ته سوال کړو چې تاسو ولم د مغفرت دعا وغواړئ نو بس کار به برابر شوی حجی پلا و ربکا پس قسم میری پر ابستا باندی لا یؤمنون ندی ایمان ناوڑن کی دی بکا پتا سرا و بی کتاب کستا پا کتاب باندی ترسولی حتی تردی پوری یحکمو کا دا چی حکم جوڑ کی تالارا پیسلہ کون کے جوڑ کی تالارا فیما پاغ معاملاتو کی شجر بینہم چی واقعی اختلاف ددی پما بین کی چسی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر پا قانون باندی چی ترکمی پوری پیسلہ نی کنا نگوار دق کا پیسلہ پا دی کی خیر و برکت نی کا ٹھیک شوا ذکر دا اللہ و دا اللہ پیغمبر با چری چا سر زیادے نکی اگئی چری دا چا طرفداری نکی اگئی چری ظلم نکی خواہ ثم بیا لا یعیدون ممیدئی فی انفسهم پا حق دا نفسن اقبلو کی حرجن ستنگی مما پا سبب داغی سر قضیتا چی پیسل کڑیویتا ویسلمو منون کی ویدئی تسلیما پا منلو سر چی سی دقا پیسلی تسرخ کتکی چی او دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر پیسل دا منگتا پا سرسترگو منظور دا و دا خبر ورتسو کئی کنا نو بس ہر سڑے جی کمدر حقدان نے 30 مار خان جوڑ کڑی کا خوچی یو سڑے اگا والا پدی سٹ پاندی دا تو رشپیلائی کی دی کنا او دا کوتا کے والا پدی سر باندی اخی نو کبیا والا پدی مرائی چاڑا دا کاگی اجی سے بوئی چی تا سوائی نو خوائی نو بس ٹھیک تا مونگتا منظور دا کا مونگتا منظور دا نو ٹھیک شوا نن جے کم دے کنا نن دا ڈب مسلمانان دی دا شرافت دا دیندارائی دا اسلام جے کم نر دا دے سا قدر نشتا کا بس چے سمرا زور دے سمرا ڈب دے کنا اما شران وی چی چتا ڈبی التا ادبی نو بس چی پدی سٹ والا جے کم نر حقا دا شپیلائی کی دی کنا نو بیا دے ارس منی کا بیا دے ارس منی بیا جے کم نر آئی چی تصوائی بس اکبا کی گی کا عدل تکی چی وطا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا قانون مطابق خود عزت خبری خود رنی خبری خود مینت اوزاری و تکیگی کنا نو بس دے تو بوائی تا دیار لسی وجلی دی و پنگتی نیو پاتی ہو کا حالانکہ پکار دادا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خبری ترجیح ورکا اللہ با تعالی عزت در کئی او چی کل دی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خبری ترجیح ور نکلنو اللہ با تا ذلیل کی خواہ
کم دی جی ولو انا کچرت منگا کتبنا علیہم مقرر کڑے و پدی بندی ان اقتلوا دا چی قتل کی تاسو انفسکم نفسن اخپل او اخرجوا یا باسی تاسو من دیارکم دکون استاسنا ما فعلوهن نبو کڑے دی داکار الا قلیل مگر لگو خلق منهم ددینا دکا مخ کی دی یہودو تا د قبولیت د توبې دپاره شرایط ذکر شوي وو چې څه دی ان اقتلوا انفسکم وی ستاسو چې کوم وروڼه دي وی ستاسو چې کوم زامن دي ستاسو چې کوم بچي دي وی چې چام د دې څخه عبادت کړی دی نو هغه یې قتل کوي ښه جی ولو انهم کچرت دی فعلوا کونکیو ما سیوعظونا چی حکم کول شدیتا بی پدی سراب لکان خیر لهم نخام خودا کار بڑیر غرد دی دا پارا پدارین کی واشدو زیاد محکم بو تثبیتا اغسو قائمون کے دا دین او دا دنیا دا دی دا پارا ویدن پدا وقت کی لآتیناهم خام خاور کڑبو منگ دیتا من لدنا دا جانب اخپلنا اجرن عظیما لوی اجر ولہدیناهم خام خائدت پکڑو منگ دیتا صراط مستقیما دلار برابری ومن یطع اللہ سوک چتابی داری کی دا اللہ تعالی والرسول او دا رسول دا اللہ تعالی نو علماء کرام ذکر کی مخ کی دا طعیان او دا عصیان تذکر او شوا چی دا اللہ دا پیغمبر پا مقابلہ کون کو بندی چری دیتا کامیابی نہ ملاویگی نو دلتا کی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا اطاعت گزار انعام ذکر کی گا خجیب ومن یطع اللہ سوک چی تابداری کی دا اللہ تعالی والرسول او دا پیغمبر دا اللہ تعالی فاولائکا پس دخ کا خلق مع الذین سردائی خلق نبی انعام اللہ چی انعام کردے اللہ تعالی علیم پدی بندے من النبیین دا پیغمبراننا والصدیقین دا صدیقیننا والشہدائی او دا شہداؤنا والصالحین او دا علا نیکوکارنا وحسنا دیر بہتر دی اولائکا دخ کا خلق رفیقا دا جہت دا ملگرتیانا اللہ تعالی وی چی دا اللہ دا پیغمبر اطاعت و تابداری دی اکڑکنا نچا سر بھئی فاولائک مع الذین انعم اللہ دا اغی خلق سر بھئی چی پکم خلق اللہ انعام کرے دے قار ٹھیک شو نو علماء ذکر کی وی شرائع دلتا کی شرط دا ذکر شو چی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر اطاعت نو علب دا انبیاء دا شہداء دا صدیقین دا صالحین پا سب کی ادرے گی خجی ذالک الفضل ذالک دا ملگرتیا دا دی خلق چی دا الفضل وروال دے پزیلت من اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ نا وکفا باللہ کافی دے اللہ تعالی علیما خبردار ذات ہوا اہل الفضل دغا اللہ تعالی دا فضیلت او دا افضلیت اہل لغا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو خذو واخلی تاسو حذرکم اغا سامان دا بچاو پل یا سامان دا جنگ پل محترم مخ کی رکو کی دا ترک تو محاکمی بالطاغوت اوشو چی تاسو دا طاغوت او دا شیطان دا ملگر دا پیسلی دا منلو نزانو ساتای خواب نو پدی صورت کی پدی رکو کی بیا جی کمنر حق مضمون دا جہاد ذکر کی گی چی خامخا دا کی شیطان دا ملگر دا پیسلی نمنل چکم دیکھا نا دی کی با جہاد تا ضرورت رازی دی کی با زور تا ضرورت رازی نو گوڑا جہاد تا زان تیار ساتای خواب یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو خذو واخلی تاسو حذرکم اغا سامان دا جنگ ستاسو یا سامان دا بچاو ستاسو فانفرو اودئی تاسو صباتن یوادی او انفرو یا اودئی تاسو جميعاً ٹول پٹولا صبات ویلکی گی اغا وڑو کی جماعت تا چی دلسونا کم افراد با اغی اطلاق پی کی گی او جميعاً ویلکی گی ٹول پہڑ بندے خواہ وَإِنَّ مِنْكُمْ بِشَكَسْتَاسُنَا لَمَنْ خَامَغَا سُكْتِي لَيُبَطِّئَنَّا خَامَخَا رُسْتُكِي گی دا عذابنا دا دی جنگنا فَإِنَ صَابَتْكُمْ پس کچارتو رسیگی تاستا مصیبتن سے تکلیف قَالَ نُوَائِدِ قَدْ پتاکیک سراب انعام اللہ انعام کردے اللہ تعالی علیہ پما باندی
اذ لم اکن پا وقت کی چنوم زو معهم دی مسلمانانو سرا شهیدا حاضر پا جنگ کی. نو دا منافقانو حالت تقا چه منافقان اغیبا دا مسلمانانو تا چه بخلص تکلیف ارسید کنا دی با خوشحال چه وقت خدا چه منگ وزرنو که منگ وزرنو نن بزمونگم دق انجامو کا. حالانکه دا اللہ پیسلا اگا سوک بدلول نشیگ برے خوا. اللہ تعالی چه دا یو انسان دا پارا کم دے که مرگ لکلی، تکلیفی لکلی، پریشانی لکلی، خوشحالی لکلی، راحت لکلی، سکون لکلی، انسان با التزیقا التکی بزیر آغینا انسان رستو کی دے نشیخا. وَلَئِنَ صَابَكُمْ كَچَرْتَوْ رَسِتَا سُتا فَضْلٌ مِّرُبَانِ مِنَ اللَّهِ د جانب د اللہ تعالیٰ فتحا یا مال غنیمت لَيَقُولَنَّا خَامَ خَوَائِدِ كَأَن لَّمْ تَكُنْ گویا کہ نوے بینکم پما بین ساسو کی وبینہو پما بین ددک مودتن دوستی یا لیتنی افسوس تمال راب کنت معهم دا چزوم ددی سرا فافوذانو کامیاب چوبم ز فوضا کبیرا پلوی کامیابی سرا جسرے غنائم کثیرتن دیر غنیمت پراتا ملاو شویوخا. نو چونکہ نن د دنیا دی خلقو تا کامیابی جی کم نن حقا دا مال خکاری خواب. نو چه مال و تا ملاوی گی نو خلق اکثروی پلان کے دیر کامیاب دے یرا پلان کے وی کامیاب شوی دے کر اللہ دی ویدہ سے ہر سک کامیاب کی. حالانکہ دی تنگوری چه دا اغا چخد دی مال دراتلو دا ذریعہ دا صدا تو دیر دا سی خلق چه اغای چه کم دے کنا اغای چه دی یورپ تا و دی امریکی تا و دقی ملکونو تلرشی کنا او دا اغا دیو تا کارڈ ملاو جی کنا نو خلق کو یرب پلان کے کامیاب شو. حالانکہ دا نگوری چی اگا چتا زانی التکی قادیانی لی کر دے زانی التکی یہودی لی کر دے زانی التکی کرسچن لی کر دے زانی التکی ہندو لی کر دے زکا اگئی ورے اس پا بیسا تالا جے کمدر اگئی خپل زان سار دی نہیں سابئی لنبے اگئی بخام خاسکی اگئی با دی خپل کنڈک کے دا سے اڑی را اڑی چی تد اگئی پشانتی شنو بس وی دوس یدل تکی خواہ دل تکی یا ذکر چی ترسو پورے اگئی دزان پشانتی کڑے نہیں کنا نگوارے اگئی تا چرم نقبلی خواہ ایتا چرم نقبلی او دومرا پا نرم انداز کے بتا اگئی دزان پشانتی کی کنا چی ستا سوچ او تصور کی بمنی توے پا بل تارا پڑو لے خواہ ٹھیک شوا. او دا اغی دا دق پلاننگ او دا اغی دا دی منصوبین بچ کی دل تے کم دے کنا تا پڑیر لوی علم پڑیر لوی حکمت او دا اللہ پا پزل باندی کی گی خواہ. فلیقاتل پس پکار دا چی جنگ دیو کی پی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی الذین خلق یشرون الحیات الدنیا یشرونا چی اغسطن کی دی الحیات الدنیا لذتنا دجوندری دنیا بالآخرت پا بدل داخرت کی. ومن یقاتل آسوک چی جنگ کی پی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی فیقتل پسشی شہادت میں لوشیدتا او یغلب یا غالب رال پا دشمن بندی فسوف نوتی پدر چوربکمونگ دا خلقو تاجر عظیم آلو یجر دخپل طرفنا. اللہ تعالی وی دا مسلمانانو بدو حالتی یا بدتا شہادت میں لوشی او یا بدے غازی شنو نو دا غازی دا پارا اللہ تعالی مرتبہ دا مقرر کردے دا چی دا طول گناونا اللہ تعالی معاف کئی خواہ. وما لکم سشویر استاسو دا پارا لا تقاتلون دا چی جنگ نکوی تاسو فی سبیل اللہ پلارا دا اللہ تعالیٰ کی والمستضعفین کمزوری من الرجال دنارینونا والنساء او دا زنانونا والولدان او دا معشومان الذین خلق یقولون چوائی دی یقصر بمکت من ایزائن چی کلت تکلیف ورتسیوا شی کنا دا ایمان دا وجنا دا کافران پہ مختلف قسم ظلم و ستم شروع کی کنا نسبئی ربنا اے رب دمونگا اخرجنا اباسی مونگ لرا من هذه القریتی دی کلینا الظالم اہلها چی ظالمان دی اسیدون کی دی وجعلنا او گردے دمونگ دا پارا من لدن کا دا جانب اخپلنا ولی نگہبان حفاظت کا ان کے وجعلنا او گردے دمونگ دا پارا من لدن کا دا جانب اخپلنا نصیرہ مددگار. مسلمانانو تا اللہ تعالیٰ وی اے مسلمانانو دا دنیا
مسلمانان هغه کمزوري دي د کافرو په ظلم کې دي د غیر مسلمو چې کوم نه هغه پس د هغوی په قیدونو کې دي هغوی پې زیاتي کوي او تاسو په ارام ناست یئ تاسو په ارام ناست یئ او هر سړی چې کوم دی که نه نن هر یو قوم هر یو د اسلامي مملکت چې کوم دی که نه هغه په دې تمه دی چې یاره زه خو بچ یم نو زه خو بچ یم بس ما ته زه چې کوم دی که نه زه ما ته چې څه نه وایي نو بس زه به ته څه نه وم حالانکې اسلام موږ ته دا حکم کوي چې په دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمان مظلومه دی که نه د تا باندې د هغې مسلمان مدد کول څه دي لازم دي ته به د هغه مدد کې ته به د دې مسلمان هغه آه او فکار د هغې اجابت پکې دا نه ده چې بس ته چې کوم نه هغه بس چې ما ته دې څه نه وایي نو بس خیر دې کاغه سره هر څه کوي ګورې رونو نن حالات داسې دي چې که چېرته ته چې کوم دی که نه نن دقې ته په انتظار ناستې چې ما ته څه نه وایي سبا له به ستا نمبري نن د اسلامي مملکتونو د ټول نه لویه کمزوري دا ده بس هر یو مملکت وایي یاره بس په ده لګیا دي ما ته څه نه وایي نو ګورې هغوی نمبر په نمبر یو د سیل مې راغستې دي سیل مې راغستې دي سرې مونږ وګورو که نه نو فلسطین دی نو ورپسې شام دی نو ورپسې عراق دی ورپسې افغانستان دی ورپسې یمن دی ورپسې ایران دی نو بیا چې کم دی که نه داسې لبنان ته وګورئ نو داسې کم اسلامي ممالک دي که نه نو په دې ټولو کې هغوی لګیا دي خپل کار کوي او بس هر یو وایي یاره ما ته دې څه نه وایي نو ما ته دې څه نه وایي نو حالانکې څه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي که نه چې دا مسلمانان دا په شان د یو بدن دي نو چې کله په بدن کې هر ځای ته تکلیف وي نو دا ټول بدن ورسره بې ارامه وي که نه لکه چې لاس یې خوږېږي نو انسان ټوله شپه بې ارام وي په خپه درد وي انسان ټوله شپه ارام نشي کولی سر یې خوږېږي نو د معمولي غونته کې یو ګوتې خوږېږي که نه د انسان د ټولې شپې هغه ارام هغه دنه نشي کولی نو حضور فرمایي چې مسلمانان دا په شان د یو بدن دي نو چې یو ځای ته تکلیف کوي نو هغه تکلیف ته بل په خپل تکلیف ته وګڼي هله به مسله حل کېږي هله به مسله حل کېږي او غیر مسلمه چې کوم دی که نه نن وګورئ نو هغوی هغه پردی غم چې کوم دی نه هغه خپل ګڼي لکه مثال څه وخت مخکې چې کوم دی که نه د ایران په د اسرائیل باندې یو څو چې کوم دی نه هغه میزایلز فایر کړي نو چې کله د هغوی 50 پکې مړه شو که نه نو دا هغوی چغې جوړې کړې او د تمامي دنیا چې کوم غیر مسلمه و که نه هغوی راغلل او دا مسله وي چې کوم دی هغه حل کول غواړي او بیا امریکا هم چې کوم دی هغه راغله او په دې ایران کې کار خو دا ده چې مسلمان دی د بل مسلمان هغه درد دا د خپل محسوس کړي کوم دی جی الذين خلق امنوا چې ایمان راوړی دی یقاتلون جنګ کوونکي دي په سبیل الله په لاره د الله تعالی کې والذین خلق کفروا چې کافران شوي دي یقاتلون جنګ کوونکي دي په سبیل الطاغوت په لاره د شیطان کې نو فقاتلوا جنګ کوي تاسو اولیاء شیطان ملګرو د شیطان سره ان کید الشیطان بشک هغه فریب د شیطان چې دی کان د ضعیف ډیر کمزور په مقابله د مدد د الله تعالی کی دا شیطان چې کم چالونه کوي دا شیطان چې کمی منصوبې جوړوي که نه نو د دې شیطان دا منصوبې ډېرې کمزوري دي دا ډېرې کمزوري دي او د الله مدد چې کم دی که نه هغه ډېر اعلی دی د هغې مقابله نشي کولی مثال به یې دله درکړم که نه په دې نن په دې دنیا کې دا د غزه دا چې کوم د فلسطین دا چې کومه علاقه ده که نه ٹھیک شوه نو د دنیا هغه ټیکنالوژي حیرانه ده چې د هغوی کوم سرنګانې جوړ کړي دي او په کوم سټریټجي په کومه طریقه باندې په کوم ترتیب باندې چې هغوی د جنګ دا منصوبه جوړه کړې ده که نه نو د انسان عقل هغې ته حیران شي او بیا په هغې کې دننه هغوی به د خپل ځان دپاره د خوراک او د سکاک انتظام او بیا د خپل ځان له د وسلو انتظام بیا چې کوم نه هغه د خپل فوجي ټریننګ شو اوس دغه تمامې خبرې دا د الله تعالی مدد او د الله نصرت دی ګورې ځکه چې نن امریکا او د اسرائیل چې کوم دی که نه دی سره د دې دنیا هغه جدید ټیکنالوژي ده وایي چې سره په ځمکه کې دننه هم دی چې کوم نه هغه یو شی ډیټیکټ کولی شي حالانکې
د تمام تقریبا 57-58 ممالک الته کې لګیا دي، خو لیکن د دغه مسلمانانو چې کوم د حماس هغه لغونته کې بې سر و سامان دي، د هغوی هغه چې کوم جنګي حکمت عملي د هغوی ډیټیکټ نه کړه. ٹھیک شوه؟ نو دا مدد د الله دی. علم ترا یا نگوری تو الالذین خلق تاقیلا چه ویل شلم دیتا کفو ایدیکم کفو بن کیتاسو ایدیکم لا سنستاسو عن القتال د جنگنا واقیم الصلاة قائم کیتاسو ملرا واتو زکاة زکاة ورکی. محترمو ربط رکو د مخ کی رکو سردا دے کنا کہ پا مخ کی رکو کی ترغیب علی الجہاد، ترغیب علی الجہاد. نو پدې رکو کې هم ترغیب علی الجهاد چې ګوره مسلمانانو جهاد بکوي، د جهاد نه برستو کیږي نه. جهاد چې کوم دی هغه د الله تعالی حکم دی، هغې کې به د سسیس پروا نه ساتئ. واقیموا الصلاة قائم کی تاسو مونځ لرا، واتوا الزکاة زکات ورکئ. نو علماء کرام ذکر کوي که نه وایي څو چې کله مکی زندگی چې وکه نو په هغه ټیم کې مسلمانانو ته د جهاد د کولو حکم نو، ځکه د مسلمانانو هغه اقتصادي قوت دومره نو چې هغه د دې غیر مسلمو د دې کافرو خلاف جنګ وکړي. نو فرضیت د جهاد چې راغلی دی که نه نو دا بعد الهجرت راغلی دی. ٹھیک شوه؟ بعد الهجرت چې کوم دی نه هغه راغلی دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام بذات خود چې کوم دی که نه تقریبا 27 غزاګانو کې بذات خود شریک شوی دی. ٹھیک شوه؟ او تقریبا 257 لښکر چې کوم دی هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لیږلي دي. 57 لښکرې د الله پیغمبر چې کوم دی هغه لیږلي دي د جنګ دپاره. نو ګوره جهاد د اسلام او د مسلمانانو د شان او د شوکت ذریعه ده. نو مسلمان به ګوره جهاد نه پرېږدي. ٹھیک شوه جی؟ فلما پسر کله چې کتب علیهم القتال پرس کړی شه په دی باندې جنګ اذا فریق ناګهانه یوه ډله منهم د دینا یخشون الناس یریدل د خلقونه په جنګ کې که خشیت الله په شان د یری د عذاب د الله تعالی نه او اشد خشیه یا د دې نه زیات په یری کې وقالو وی دی ربنا اے رب زمونگا لما کتبتا ولی پرس کتا علینا القتال پا مونگا باندی جنگ لولا اخرتنا ولی دی محلت نراکو مونگتا الى اجل قریب تریون ہیٹین از دی پوری چسو مونگا خپل قوت محکم کرے بیقا. نو علماء ذکر کئی وی پا مکی زندگی کی مسلمانان کمزوریو نو دا مسلمانان اگر چی دا کافرو دا طرف نبا ظلمون پی کیدل خو اللہ تعالی حکم کرے دی مسلمانانو تا چی تاسو بصبر کوئی، تاسو به صبر کوئی او بیا د منځونه دعاګانې ذکر اسکار هغه کوئ. خو د جهاد حکم لا نه و راغلی، خو د جهاد حکم چې کله راغلی که نه نو بیا د دقې منافقانو د منافقت د وجې نه دې جهاد ته نه و تیار. لکه مثال نن په نن دور کې چې څنګه د مسلمان حال دی که نه چې میدان جهاد ته تلل دا دی ته خپل مرګ ښکارېږي، حالانکې مرګ ورې په میدان جهاد کې نه دی. مرګ ورې دا چې کوم نه هغه په جنګ کې نه دی، مرګ د الله فیصله ده. د الله پیغمبر یو صحابي دی چې د هغه نوم دی حضرت خالد ابن ولید، هغه ته یو لقب ورکړی دی. لقب د حضرت خالد ابن ولید سو سیف الله، سیف الله. نو علماء ذکر کوي که نه وی خالد ابن ولید تقریبا 70 نه د پاسه جنګونو کې شریک شوی دی. ٹھیک شوه؟ او ای په دې بدن باندې داسې یو دوه ګوتې ځای هم نو چې په هغې باندې د تورې او د نیزې غزار نه شوی. خو د هغې نه باوجود حضرت خالد ابن ولید چې وکه نه چې کله وفات کیږي په خپل بستر باندې پروت دی نو د سترګو نه اوښکې روانې دي. چا ورته وي حضرت ولې جاړئ، ولې جاړئ؟ حضرت خالد ابن ولید بتوی وی نن اغا خالد ابن ولید چې د زمری غونته کې با د کافرو خلاف په میدان جنگ کې به جنګېدو. وی نن اغا خالد ابن ولید وی نن د یو بزدل انسان غونته کې په خپل بستر باندې وفات کیږي. ٹھیک شوه؟ حالانکه هغه د حضرت خالد ابن ولید هغه د زندګۍ حالات چې وګورئ که نه هغه ناشنا واقعات، هغه ناشنا جنگي حکمت عملی او دومره بهادر شخصیت و که نه دومره بهادر.
ډېر یو شجاع شخصیت وکړه. ٹھیک شوا. نو علما ذکر کوي وای اصلیت کې مرګ ګوره دا په میدان جنگ کې نه دی، مرګ ګوره په جنگ کې نه دی، مرګ د الله فیصله ده. الله چې کوم ځای کې ستا دپاره د څه د وجې نه او په څه سبب باندې ستا مرګ لیکلی که نه، هغه مرګ به هغه به تاله راځي، هغې نه ته خلاصېدی نه شي. ښه کوم دی جي؟ قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متاع الدنیا فائدہ ژوند دی دنیا قلیل ډیر لګا دا والآخرۃ وانجام د آخرت چې خیر غره دی لمن د پار دا چا اتقا چې ځان وسات د سنا د دې متاع نه د دې دنیا د دې اسبابونه د دې دنیا د دې لذتونو نه د دې دنیا د دې خوندونو نه چې ځان وساته کنه نو بس هغه د پاره آخرت بهتر دی. نو لا تظلمون ظلم منشي کول پتا سو باندې پتیلا په مقدار دی اوتار اينما خدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اینما تکونو کم ذای کی چی ایتاسو یدرککم الموتون ابممی تاسو لمرگ ولو کنتم اگر کچرت ایتاسو فی بروج مشیدہ پا مضبوط قلاگانو کی. مطلب دادے چی کم تاسو کا دیر زان بچ ساتئی کنا خدا اللہ تعالیٰ دا طرف نستاسو دا مرگ چی کم پیسالہ شوی دا کنا اغا تاسو ترازی. کتاسو ډیر ځان پټ کوي، کتاسو ډیر ځان له خیال ساتي، کتاسو ډیر چې کم نه هغه د خپل ځان د صحت خیال ساتي کنه خو ګوره د الله فیصله بدلولی نه شي. لکه مثال به دله درکم کنه په دې امریکا کې یو سړی و چې هغه د هغه نوم ډیر ځان له چې کم نه هغه د دنیا ډاکټرانې ساتلي وو او د دنیا پیسې چې کم نه هغه په ځان باندې لګولې وي، د دنیا سرجرۍ کړې وي. د هغه نوم دی مایکل جیکسن. او هغه به وی زه به چې کم نه کم از کم 150 سال به وي د چې کم دی وی زه به کوشش کوم چې د 150 سال ته وي کم از کم د خپل ژوند رسوم کا. او جی مختلف قسم چې کم دی په ځان باندې د دنیا خرچي او د دنیا ډاکټرانې چې کم نه هغه ځان له ساتلي وو هغه به مستقل د چیک اپ کولو کا. ٹھیک شوه. خو زما په خیال تقریبا د 80 او 90 کالو کې سړی لړ او جی خجی انو شپې تقریبا 60 لګ بګ چې کم در وای داسې کې تللی وو. الله تعالی وایي اینما تکونو یدرککم الموت چې تاسو هر ځای کې یئ که نه نو مرګ به در پسې راځي. مرګ ستا لیکلی دی ګورې، مرګ د الله د طرف نه فیصله ده. علما کرام ذکر کوي که نه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه د دې آیت لاندې یو واقعه لیکلې ده. په یو ځلې یو سړی چې کم نه هغه په یو کور کې غلام و
نو دی چې د کوم کور کې خدمت پې کو که نه په هغې کور کې یو زنانه چې کومه وه که نه هغه د ماشوم بیماره وه د ولادت هغه ټیم یې نو چې د ولادت ټیم یې و که نه نو دغه هغه ماشوم چې کله پیدا کېده نو دی له د غلام له چې کوم نه هغه د هغې کور مالک یې پرچي ورکړه چې ورشه شه دا دوایانې راوړه نو دی چې څنګه د دې کور نه راووته که نه نو یو شخصیت ورله مخې راغلی وی د دې کور کې دا چې کومه ماشومه پیدا کېږي که نه وی دا به صحیح دا به وی چې کوم نه هغه وی 100 کسانو سره به دا زنا کوي او وی د دې مرګ به چې کوم نه هغه د یو جولاګي د لاسه یې نو ده وی چې یاره راشه دا چې کوم نه هغه دا 100 مسلمانان او دا 100 نارینه چې د دې د لاسه جهنم ته ځي که نه راشه کار والا خلاص کا نو په منډه باندې رالی او د کچن نه چې کوم نه هغه چاړو نایب راواغستو دی په دې خېټه کې یو څو ګزاره وواله حالانکې د الله فیصله خدا نه وه که نه ده پې ښه وس وکړه ته پې ښه وس وکړو نو علما کرام ذکر کوي که نه وایي بیا دی لاړ دقه ځای نه چې کوم نه هغه ځان راپوش کو څه وخت بعد چې کوم دی که نه دې سړي ډېرې پیسې وګټلې او ډېر مالداره شو نو دا پیغام جاری که چې په دې علاقه کې چې د ټولو نه کومه ښایسته زنانه که نه وي د هغې سره به نکاح کوم نو اتفاقي خبره دا وه چې د دقې زنانه سره د نکاح وشو د دقې زنانه سره د دې نکاح وشو نو چې نکاح وشو او واده شپه شوه که نه نو د دې خپلې بیوي په دې ګېډه باندې څه نشانات ولیدل نو دې ته تپوس کوي دا څه دي هغه ورته وایي نورو خو خبر نیم وایي مور مې وی چې زموږ یو غلام و هغه د پیدایښت په وخت کې چې کوم دی که نه زه په چړو باندې وهلی یم وایي ښه هغه ته یې یو نو دی چې د خاوند هغه تعجب یې ولیده که نه نو دا ښځه به ته وایي ولې څه چلو شو دی ورته وایي وایي تا ته پته ده چې هغه څوک و هغه ورته وایي نه وایي هغه زوم ما چې کوم در هغه دقه کار کړی خو دا درته ویم چې مسله دا وه که نه چې ما ته چا وی چې دا به صحیح 100 نارینهو سره به دا زنا کوي وی څنګه صورت حال دی نو دا غلی شوه چې غلی شوه که نه نو دی ورته وایي ما ته پته ده نو دا ښځه ورته وایي او 100 نارینهو سره مې چې کوم نه په شمار زنا کړې ده او ته مې یو د پاسه سلم د حقو خاوند دی خدا خوش و خوش بسی ما ته وی چې د دې مرګ به د یو جولاګي د لاسه نو دی له یو داسې محل تیار که که نه چې هر ټیم به د هغې د صفایي خیال ساتو هر ټیم به د هغې د صفایي دپاره نوکران مقررو نو یو ورځې دا ښځه خاوند په خپله کمره کې ناستي نو په دې دیوال باندې یو جولاګۍ راښکاره شه داسې نو دا ښځه راپاڅېده چپل یې راواغسته په ده باندې جولاګي باندې غزار کو چې ختمه د دې نه یارې وی هغه په هغه چپله ولګېدو نو ښکته را پرېوته د دې په غټه ګوته باندې راغلی چې په دې غټه ګوته باندې راغلی که نه نو د هغې نه د دقې زنانه مرګ واقع شو نو علما ذکر کوي که نه وایي که ته هر څه کې د الله فیصله بدلولی نه شي خجی ولو کنتم اگر کچرتی تاسو فی بروج مشیدہ په مضبوط قلاګانو کې وان تصبهم کچرتو رسیدی تا حسنۃ سخیر یقولون وایدی هذه من عند الله دا د جانب د الله تعالی ندی وان تصبهم کچرتو رسیدی تا سیئۃ ستکلیف یقولون وایدی هذه من عندک دا د سبب ساندی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلن دا تمام امور چیری من عند اللہ پا پیسلی دا اللہ تعالی سر دی دا اللہ پیسل دقا پما لہاولائی القومی پس شوید دی قوم دا پارا لا یکادونا چی ندی دی یفقہون حدیثا چی پوچی پا خبر دا پا دی خبر باندی چی سدے اریو کار کی دا اللہ حکمت پروت خواب ما صابکا چی رسیگی تاتاب من حسنت دس نعمتنا فمن اللہ دا جانب نعمت اللہ تعالی ندے وما صابکا چی رسیگی تاتا من سیئت سے تکلیف فمن نفسکا دا سبب سدے دا سبب دا گناہ ستا دے انسان تا چکل سے تکلیف را رسی کنا ندا با دا دو وجو نخالینی یا بدای دا اللہ تعالی دا طرف نا دے انسان باندے با امتحانی او یا بدتا دا دی گناہ پوری طور سر پا دی دنیا اگر دا دی گناہ سزا با ورطا پوری طور سر پا دنیا کی ملاوی گی خواہ
وارسلناک لګل مونږ تعالی للناس د خلق د پار رسول پیغمبر وکفا بالله کافی د الله تعالی شهیدن گواہی کوونکې ستا په نبوت باندې من یطع الرسول سوک چې تابعداري کوي د الله تعالی فقد پتا کی صلات الله د تابعداري وکړه د الله تعالی ځکه څه دی لانه لا ينطق عن الهوى پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي پیغمبر چې سوي دا بعینه د الله حکم دی ومن تولوا چاچی مخوارو فما ارسلناکا پس مونگ نظر علی گلے تعالی علیم پدی بندی حفیظا نگہبانی کونکی ویقولون آوائی طاعتن تابداری کونکی مونگا فاذا بردو پسر کلچی اوزی دی من عندکا دا مجلستانا نبیتا بیتا ندروگوی کونکی وی طائفتن یوڑلا منهم ددینا غیر الذی ما سوا داغر تقولو چویلی ویتا تمن الطاعتی چی دی سوی دی بویوی ستا خبر بمنو خو چی کل ستا دا مجلس نلرچی کنا نو بس دی خبر فوراً بدل جی خوا واللہ واللہ تعالی یکتب لکن کے دماغ دا سیبیتونا چپٹی مشوری کون کری دی فارض عنہم پس ارادو کد دینا وتوکل علی اللہ بروسک و پدات اللہ تعالی وکفا باللہ کافی دے اللہ تعالی وکیلا کارساز دا اغا چا دا پارا لمن توکل علیہ چچا دا اللہ پزت بروسا وکلخا افلا یتدبرون القرآن آیا دی غور و فکر نکی پا قرآن مجید کی سکی وینکرون من نبوتکا او استاد نبوت نے انکار کی ولو کانا کچرتوی دا قرآن من عند غیر اللہ دا جانب دا غیر اللہ ناب لوجدو خام خامن تبودی فی پدی کی اختلافا کثیرا دیر لوی اختلاف دیر منافات دیر اگر دا مضامین اختلاف دا الفاظ اختلاف ذکر انسان د انسان کلام چیوی کنا د انسان په یو ټیم کې یو څه وایي نو په بل ټیم کې بیا خپل د خپل کلام په هغه مقابله وکړي او د هغه خپل کلام خپل رد کړي وَإِذَا جَاءَ عُمَرْ كَلَچِ راشدی سقاب امر یو خبر من الامن دامن او الخوف یاد یری اضاعوا به نقرول کی پدی سرا ولو ردوه کچرت پیش کول دی دا خبر الى الرسول پیغمبر د الله تعالی تا و الى اول الامر و کابر صحابه کرام تا منهم ددینا لعلمه الذين خام خافيدن دلی به خلق يستنبتونه چپویدن کی پدی باندې منهم ددینا چکم سوی اهل رای خلق وی اغه بد دی خبری اغه په بنیاد باندې بپویدل و د منافقانو کیفیت پداو کنا چې کله با داس یو خبره براله چې په اغه سره په مسلمانانو کې بېچینی پیدا کیدا نو دی به فورن خبر د مسلمانانو منستبه راو ګرځولخه ٹھیک شو ولولا فضل الله کچرتن فضل د الله تعالی علیکم پتا سبندی ورحمته مهربانی د الله تعالی لتبعتم الشیطان ان خام خاطب داری بکړی وتا سو د شیطان الا قلیلا مگر لک خلق تاسو نه الله تعالی تاسو حفاظت وکړه فقاتل پزدن کوتو فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی لا تکلفون مکلف الا نفسک مگر نفسا وحرذ المؤمنین برنگ اختک مؤمنان لرا پا جہاد بندی دا اللہ حبیب تا جہاد کوا او کوشش کو چې مسلمانانو ته د الله د حکم د جهاد د اغي رغبت د دې په دې جوړونو کې پیدا کاوه عسى الله قریب ده چې الله تعالی ان یکف دا چې بن کی باس الذین جنگ د خلق کفرو چې کافران شي دي چې سری د دې هغه جنگي حکمت عملی الله تعالی ناکام کیخه والله الله تعالی اشد سخت باسن اغه جنگ کون کې واشد او ډیر سخت تنکیل عذاب ورکون کې خپل دشمنانو ته من یشفاع چا چې شفاعت کو شفاعتا حسنه بهترین شفاعت یکل له بدل پارا نصیب اسم هذا دینا مطلب په یو نیک کار کې د یو نیک کار حکم بل مسلمان توکو او دغه مسلمان راولګي د دخکنه کار د په وینا باندې ادا کو نو دی وینا کون کتاب مستقل اجر د دې ملاویږي ښا ومن یشفع آتا چی سفارش کو شفاعتا سیئتا شفاعت د گناہ یکل له وبد پارا کفل حسام هاد دینا وکان اللہ دد اللہ تعالی مقیتا اغا
قوت والا قدرت والا خوا وَإِذَا حُيِّيتُمْ ارکل چی تحییہ کوئی تاسو بتحییت پتحیی سراب تحییہ ویلکی عند ملاقات پا وقت کی چی کم کلام کی گی نو اغیت تحییہ وی خوا اب د دو مسلمانانو یا د دو انسانانو آپس کی یو بل سره چې ملاقات وشي کنه نو خلق مختلف کلمات استعمالی لکه څوک هیلو هاي وای څوک چې کم دی کنه څوک ګډ مارنینګ وای څوک یو څه وای څوک بل څه وای اسلام مونږه تاسو ته عند الملاقات د دې تعلیم راکړي چې تاسو به کوم الفاظ استعمالوي باقي کې حکمت څه دی باقي کې به الله تعالی تاسو له صدر کوي زبست جی اوس د پس په وو بیا ان شاء الله